أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 101 نمبر آیت دی سورہ بقره واتبعو او دوی به تابعداري کوله یعنی د يهودو د دې عطف چې کوم دی په نبذه باندې دی چې الله پاک مه ته فرمایلو چې معهم د دوی سره نبذه مصدق لما چې تصدیق کوونکی دی لما د هاي کتاب معهم چې د يهودو سره دی نو نبذه فريق من الذين اوتوا الكتاب نو دوی نو وګرځو ان دا کتاب وګرځو فريق یوډل من الذين ده کسانو نه اوتوا الكتاب چې د کتاب ورکړی شو کتاب الله د الله کتاب یعنی نبذ دی وګرځو هغه کتاب د الله پاک چې کوم تورات او د الله پاک ورکړو نو په دې باندې د عطف ته مطلب دا دی چې دی کتاب وګرځو وتبعو او دوی تابعداري وکړه ما د هغه تتلو الشیاطین چې لستو به شیطانانو علی ملک سلیمان په بادشاہه په وخت سلیمان علیه السلام کې اصل کې دی کې د يهود بل اعتراض کو د دې بل کباحت ذکر کیږي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې پتا مونږ ځکه ایمان نه وروړو چې حضرت سلیمان علیه السلام په خپل سحر او جادو کو او ته جادو ته حرام وای سحر ته حرام وای نو پتا باندې د دې وجه چې کوم دی مونږ ایمان نه وروړو یعنی ته سلیمان علیه السلام سحر ته حلال وای په خپل جادو کو جادوګر ولا یعذ بالله او ته چې کوم دی جادو او سحر ته چې کوم دی حرام وای نو د دې وجه مونږ پتا باندې ایمان نه وروړو الله رب العزت قرآن مجید کې د حضرت سلیمان علیه السلام د سحر نه د براءت اعلان کوي او دوی له جواب ورکوي واتبعوا او دوی تابعداري وکړه نه دي يهودو ما د هغه سو تتلو الشیاطین چې لستلو به شیطانانو علی ملک سلیمان ای علی عهد ملک سلیمان په وخت بادشاہي د سلیمان علیه السلام اوس دا اعتراض دلته کې د يهودو ولیکو او دا بهتان چې کوم دی په حضرت سلیمان علیه السلام ولې لګاو چې سلیمان علیه السلام به جادو کول اعوذ بالله جادوګرو او ته د جادو خلاف دا به د دې وجه لګاو چې د سلیمان علیه السلام په دور کې د جادو ډیر زیات رواج او حضرت سلیمان علیه السلام د ټولو جادوګرو نه د جادو غ کتابونه راغون کړل او د خپل تحت لاندې چې کوم دی دفن کړل د خپل تحت لاندې د خپل کرسۍ د لاندې ټول خخ کړل چې کله سلیمان علیه السلام وفات شو نو شیطانان رالل او د خلکو ته وی چې د کار د دې تخت لاندې د خزانه ده چې د خزانه به تاسو په عمر کې نه مونتل دا تخت د لاندې د ځای وکنه د دې د لاندې کتابونه دي نو چې دې کړه د تخت لاندې غزه وکنه سنو پای کې د جادو کتابونه راوتل نو د شیطانانو د خلکو د تاثیر ورکو چې حضرت سلیمان علیه السلام په انسانانو او پیریانو او پرندو باندې بادشاہي کوله نو دا به د جادو په زور سره کوله دیبا د جادو په زور سره حضرت سلیمان علیه السلام بادشاہي کوله اعوذ بالله دا تاثیر چې کوم دی د خلکو لورکو نو د دې وجنه بیا برستو يهودو دا اعتراض کوي چې حضرت سلیمان علیه السلام جادوګر حالان کې سلیمان علیه السلام جادو ختم کړو د جادو چې څومره کتابونه هغه د خلکو نه راغون کړو د خپل تخت لاندې دفن کړو بیا شیطانانو روغاګلو او د چې کوم دی او خو د تخت لاندې چې کوم دی خزانه د پای کتابونه دي او بیا دې دا تاثیر ورکو چې دا به سلیمان علیه السلام چې کوم بادشاہي کوله په انسانانو پیریانو باندې نو دا د دې جادو په زور سره کوله نو الله رب العزت هغه خبرې رد کړي واتبعوا
التدیوی چې قرآن نبذ باندې عطف ته نبذ باندې عطف مطلب دا دی چې تورات شاته وغورځو وتبعوا او تابعداري وکړه ما د هغه سو د هغه جادو تتلو الشیاطین چې لستلو به شیطانانو علی ملک سلیمان او علی عهد ملک سلیمان په وخت بادشاهی د سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمان او کفر نو کړی سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین لیکن شیطانانو کفرو کفر کړو يعلمون الناس چې خودو به خلقو ته السحر جادو وما او هغه انزل چې نازل کړل شو علی الملکین په دوه فرشتو باندې ببابل هاروت او ماروت په بابل ښار کې په هاروت او ماروت باندې اصل کې په بابل ښار چې کوم دی دا په عراق کې او ښار دی په دې کې د جادو ډیر زیات رواجو نو چې د جادو رواجو خلکو به جادو کو او دومره زیات جادو په دغه ښار کې چې پاغه کې بیا خلکو کرامت او معجزه او په جادو کې فرق نشو کولی د يهودو بعض خلک پرالل او د ناشنا غونډې کار په جادو باندې وکړو خلکو ته به دا زما کرامت ته زما بزرګي ده نو خلک په پاغه پسې ورپسې شول نو الله رب العزت د خار ته د دوه پرشته چې کوم دي د امتحان د پار راولېږي چې د دې خلکو امتحان واخلي او دوی مدا چې خلکو ته په جادو کې او په کرامت او معجزه کې فرق ظاهر کی د هر څه حقیقت ورته ظاهر کی نو خلق پراتل د دې پرشتو نه به جادو زده کو نو دې پرشتو به ورته و پیری وي چې جادو مې زده کوي په دې سره تاسو کافر کېږئ به البته د جادو حقیقت په تخکاره کو چې جادو داسې داغه اصول او فروع به وته خو دي خو د دې د پاره چې دې ته بچ شي لکه موږ ته په دې کتابونو کې د شرابو قسمونه خي چې کله انګور چې کوم دی په ور باندې د انګورو نه اوبو باسي او په ور باندې کې دي نو هغه چې کوم خاص مقدار ته ورسي مطلب چې دوه حصے ختم شي یوې صفات شي دا خپل مقدار دی چې هغه ته ورسي نو بیا هغه د انګورو هغه اوبو سکل دا بیا حرام دي د شراب جوړ شي نو دا هم د کتابونو کې د دې د فارخي چې موږ ته مسله واضح شي او د دې شي نه بچ شو نو که یو سړي ته اوس دا مسله واضح شوه او د چې کوم دی انګور شروع کړل انګور نه اوبو باسي خټکی غسکی او هغه باندې بیا خامخا د شراب اثر کیږي نو دا خو د دې لپاره موږ ته خو د ځان ته بچ کړي نو دک شانتي د پرشتو به د خار خلکو ته د جادو د دې لپاره خودو د جادو د اصول او فروع به د دې لپاره خودل چې د جادو نه ځان بچ کړي او و پیری به ورته چې دا ګوري زده کوي مخ دا خو د دې لپاره تاسو د دې نه ځان بچ کړي او تاسو په کرامت او معجزه او جادو کې فرق وپیژنئ نو دې خلکو کې بعضی خلک دو شغي بس دکو هغه به کوم دي اصول او فروع به او خودل او بیا به جادو کوونه او بعضی خلکو به جادو زدکو نو د جادو زده کول دا هم چې کوم دی کفر ځکه جادو زده کیږي جادو ویل شي هغه اثر ته چې د هغې سبب ظاهر نه وي د سبب پته نه لګي چې دا اثر د څه د وجې نه دی د جادو وي شي دا د جادو تعریف دی او د قرآن او سنت په اصطلاح کې جادو ویل شي د قرآن او د سنت په اصطلاح کې جادو هغه دغه ته ویل شي د هغه ناشنا عمل ته هغه ناشنا کار ته چې په هغه کار کې انسان سره شیطانان خوشاله شي او شیطانان د مدد وي یعنی داسې الفاظ د جادوګر استعمالي او داسې کارونه کوي د هغې په وجه د شیطانان د تابع شي نو داسې الفاظ استعمالي چې په هغه الفاظو سره د شیطانانو صفتونه کوي او کفریه الفاظ استعمالي کفریه الفاظ هم استعمالي او د شیطانانو صفتونه هم کوي او داسې اعمال کوي مثال په جنابت کې همیشه پر جادوګر چې څومره وي دي چې کله جادو زده دي په جنابت کې وسی په غسل کې وسی او زنانه چې کله زده کوي نو په حالت تحیز کې دي چې کوم دی جادو زده کوي او دغه رنګې دي شیطانانو ته سجدي هم کوي دي ستورو ته سجدي هم کوي دي باندې هغه کار کوي کنه چې په هغې باندې الله خفه کیږي او شیطان په ډېر خوشحاله کیږي نو د دې جادو بیا چې کوم دی اثر کوي نو څه په ناشناو طریقو سره دي جادو زده کوي نو دا جادو د قرآن او حدیث کې چې کوم د جادو ویل شوی دی زموږ په دې عرف کې چې کوم د جادو ویل شي د دې زده کول حرام دی او کفر دی او د دې کول چې کوم دی حرام دی او کفر دی او د دې اثر په انبیاء علیهم السلام باندې هم کیږي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله د لبید بن عاصم لونو جادو وکړو نو د نبی علیه السلام طبیعت بده شو چې کله به وی دا کار مې کړی دی نو کار به نه وکړي کله به وی دا کار مې نه دی کړی هغه کار به کړی دغه قسمه اثر دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شي او په عام خلکو باندې د دې اثر کیږي نو چې دی کله د شیطانان تابع کی کنه نو بیا د شیطانان د دې جادوګر سره مدد کوي نو دې چې کم کار وي نو هغه ته د الله په حکم سره یعنی د الله حکم کوي بیا یو کار نه کیږي
خو دې جو ته کم کار وي نو هغه کار کېږي، تر دې پورې چې کس پې مړ کېږي ومو، انسان پې بیماریږي ومو، انسان سره قسمه قسم حالات چې کوم دي د جادو د وجې پېښېدی شي. جادو ډېر خطرناک څیز دی، نو دې زده کړه هم حرامه ده او کفر دی، او د دې په چا کول باندې هم دا کفر دی او دا چې کوم دی حرام دی. نو دې کې دغه پرشتو نه خلک په راتلل د جادو به زده کو، نو چې کوم نیکبختو هغه ته الله بچ کړل، او چې کوم کم بختو ازلی بدبختو هغه الله پاک جل جلاله په دغه کار کې راګیر کړل په خپل عمل سره. او بیا الله پاک جل جلاله دغه هاروت او ماروت دواړه فرشتي چې اسمان طرف ته اوچته کړل، د خلکو د امتحان لپاره هم وي او خلکو ته په جادو او په معجزه او په کرامت کې د فرق ښودلو لپاره هم الله پاک جل جلاله دا رالیږلي. د دې باره کې بعضې ډېر روایت داسې چې هغه اسرائیلي روایت چې خلک وایي چې دغه هاروت او ماروت فرشتې الله راولېږلې او هغه چې کوم دی بیا په یو جینۍ باندې چې کوم دی د هغې زړه ورغی او څه قسمه قسم روایت خلک نقل کړي، خو دغه ټول چې دي دا ټیک نه دي، د اسرائیلیات دي ته ویل شي، دا ټول یهودو خپلې خبرې جوړې کړي دي چې بیا چې کوم دی الله پاک جل جلاله ولا سزا ورکړل. په بابل ښار کې یو کوی دی او کوی کې دغه دواړه فرشتې د ویښتو نه ځوړندې دي، دې ټولو ته اسرائیلیات ویل شي، دا ټولو د یهودو خپلې خبرې دي. نور صحیح واقعه شان نزول چې کوم دی صحیح واقعه هغه دا ده چې دا الله پاک د امتحان دپاره دغه بابل ښار ته رالیږلې وي چې د خلکو امتحان هم وکړي او خلکو ته د جادو او د معجزه او کرامت کې فرق هم ظاهر کړي. دې لپاره الله پاک را لېږلي وي. نو دې کې الله پاک دا خبره کوي واتبعوا او دوی تابعداري وکړه، یعنی تورات شاته وغورځو او تابعداري وکړه ما د هغه څو تتلو الشیاطینو چې لستو به شیطانانو علی ملک سلیمان ای علی عهد ملک سلیمان په وخت بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې، وما کفر سلیمان او کفر نو کړي سلیمان علیه السلام، ولکن الشیاطین لیکن شیطانانو کفرو کفر کړو، يعلمون الناس السحر يعلمون چې دوی به ښودلو الناس خلکو ته السحر سحر یعنی جادو به ورته ښودو، وما انزل او هغه چې نازل کړل شوي علی الملکین په دوو فرشتو باندې ببابل هاروت او ماروت په بابل ښار کې په هاروت او ماروت باندې، وما يعلمان او نه به ښودلو د دواړو من احد هیڅ چاته، دی به په وس باندې دا جادو چاته ښودو نه د کولو دپاره، حتی تر دې پورې یقوله چې د دواړو به ورته ووایي انما نحن فتنه بېشکه مونږ خو یو ازمیښت یو ستاسو دپاره، مونږ ستاسو دپاره د ازمیښت دپاره رالیږلي یو. وپېرې به ورته دې فرشتو دا خبره کوي چې جادو زده کوی مو، خو چې وپېرو نه پس په دې خبره ونه منله نو دوی به ورته بیا دغه جادو وښودو. انما نحن بېشکه مونږ فتنه یو ستاسو دپاره فتنه یو، فلا تکفر پس ته مه کافر کېږه. هر کس ته به دا خبره کوله. فیتعلمون دې خلکو به زده کولو، فیتعلمون دې خلکو به زده کولو منهما د دې دواړو فرشتونه ما هغه جادو یفرقون چې تفریق او جدایي به راوستله به په دې جادو سره بین المرء په مابین د سړي کې و زوجه او د دې سړي په ښځه کې، یعنی د ښځې او د خاوند په منځ کې به تفریق راوستو، جدایي به راوستله، دا د جادو په ذریعه باندې راځي. او دا د ټولو نه قبیح کار دی، د الله په نسبت باندې د ښځې او د خاوند په منځ کې فرق راوستل، دې کې جدایي راوستل، دې کې طلاق واقع کېدل، په دې الله ډېر خفه کېږي. شیطان وي تخت ایښی و که نه، یو شیطان د واړه شیطانانو کارونو باندې تقسیم کړي، یو شیطان چې کله به راغی نو هغه به د کارګزاري اغوروله، نو یو راغی هغه ته تاسو وکړئ ما دوه کسان وجنګول، یو پکې قتل وکړو، نو هغه ته هېڅ کار نه دی کړی، دریاب کې ورله غوپه ورکړه تا څه کړي نه دي. بل کس راغی تاسو کړي ما سړي باندې شراب وڅکول، وي تا هم څه نه دي کړی، هغه هم چې کوم دی. بل راغی ما په سړي باندې زنا وکړله، ګناه مې پرې وکړله، هغه هم په دریاب کې ورښکته کړو، وي تا هم څه نه دي کړي. یو ګوډ شیطان پکې راغی، وی هغه ته وی چې تاسو کړي دي، وی چې ما نن د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف پیدا په ملا باندې وډه به وی کار تا کړی. نو د دې وجې نه الله پاک جل جلاله دلته کې چې کوم دی بین المرء و زوجه، نور هم د دې جادو په ذریعه باندې خلک ډېر زیات کارونه کوي، خو بین المرء و زوجه په مابین د سړي او د ښځې، یعنې د ښځې د خاوند په منځ کې اختلاف په دې خلکو د جادو په ذریعه باندې پیدا کوي. وما يفرقون تفریق پر راوستلو دوی به په دې جادو سره بین المرء په مابین د سړي و زوجه او دغه د ښځې کې، وما هم بضارین وما هم او نو دوی بضارین ضرر رسونکي به په دې جادو سره من احد هیڅ چاته الا باذن الله مگر په حکم د الله سره. مطلب دا دی چې دا جادو د هغې امور سببیو نه دی چې کله الله به وغوښتل نو دوی به نقصان ورسو، خو د الله قانون دی. مثال چاړه د چاړو
نو په دې سره پرې کول دا پکې طاقت الله پاک هغه اچولې دي چې کله انسان چاړه اوچلي نو د چړې کار د شدا پرې کول کوي، خدا د الله په حکم سره کوي باذن الله کوي. خو کله د الله دغه حکم خپل اوچت کو نو دا چاړه بیا لګي خو غوسول نه کوي. لکه اسماعیل علیه السلام باندې چاړه اوچلوله غوسول یې ونه کړل. دغه رنګ ور کې د سوځولو طاقت الله اخدي، خو چې کله وته الله او فرمایي حکم وته اوشین دا ور سوځول وکي. خو د الله سنت دادی د الله سنت او طریقه دا ده چې ور در سوځولو د پاره دی، چاړه د غوسولو د پاره ده. هو کله الله او غوړي الله خپل قدرت ظاهري نو کله کله الله دغه سنت خلاف خپل قدرت استعمال کی ور موجود خو ابراهيم عليه السلام پکې ونس وځي نو دک کرنګي کو یو سړی جادو کوي اثر بخامخا کوي، او کله کله کو الله او غوړي نو اثر به ونه کی. نو دغه باذن الله کې دې په دې سره لګول دي چې ګوره دا اعتقاد د چا پیدا نشي جادوګر ارس کوي نه، جادو یو سبب دی استعمالی نور کار الله کوي. سرنګ چې چاړه سړی سبب استعمال کی نو الله ته حکم وکي چاړه غوسو کی. انسان ورته ورودانګي نو الله او غوړي دی دا ور به اوسوځي، کو الله نه غوړي ور نشي سوځولي. نو دک کرنګي باذن الله کې دې په دې وجه لګولې چې د خلکو ګوره دا یک عقیده جوړ نشي چې جادوګر ارس کولی شي، نه کو الله او غوړي د جادو باسرو. وما هم بالضارين نو دوی ضرر رسون کی به په دې جادو سره من احد اچتا الا باذن الله مگر په حکم د الله سره. ويتعلمون او دوی بس د کولو ما هغه جادو يضرهم چې ضرر به رسو دوی ته ولا ينفعهم او نفع به رسول دي ته. یعنی جادو بس ضرر د څه د وجه رسو د دې اخرت په تبا کو د دې به کفر کو د دې اخرت په غرقون دي د ضرر رسو ولا ينفعهم او اس قسم نفع به دي نه رسوله. ولقد علموا په تحقیق سره دوی پوهیدل، علمون مراد يهود دي، يهود علما دي په دې خبره باندې پوهیدل لمن اشتراه چا چې واغستو هغه یعنی دا جادو واغستو ما له نشته د هغه د پاره په الاخرت په اخرت کې نه په جنت کې من خلق هیڅ ایسه د په جنت کې هیڅ نشوک جادوګر د پاره په جنت کې هیڅ قسمه ایسه نشته. او په انسانانو کې د ټولو نه خطرناک ځنکدن او سخت ځنکدن د جادوګری، ځکه چې جادوګر همیشه لپاره خلکو ته تکلیف رسولي د الله مخلوقي ازار کړي، د دې وجنه د ټولو نه خطرناک او سخت ځنکدن د جادوګری. ماله نشته د هغه د پاره په الاخرت په اخرت کې من خلق هیڅ قسمه حصہ یعنی په جنت کې هیڅ نشته. ولا بئس او ډیر بد ما هغه سیز شرو چې دوی خرج کو چې هغه قرآن هغه کتاب د الله تعالی دی هغه ایمان دی به په دې سره په بدله سره په جادو سره چې دی خرج کو به په دې جادو سره انفسهم خپل ځانونه یعنی جادو واغستو خپل ځانونه د چې کوم دی جهنم ته اوسپارل، خپل ځانونه جهنم ته اوسپارل. ما هغه سیز شرو هغه جادو شرو چې دوی خرج کو به ما هغه سیز شرو چې دی خرج کړل به د جادو په بدله کې انفسهم خپل ځانونه لو كانوا يعلمون کاش دی پوهیدل چې دومره ارزانه سودا خپل ځان ډیر په ارزانه بیا باندې ورک. ولو انهم کچری دوی ایمان راوړی دی يهوديانو په نبی عليه السلام باندې په قران باندې واتقوا خپل ځان د ګناهونو نه ساتلې وي لمثوبه ثواب من عند الله د الله د طرف نه خیر ډیر بهتر. الله بولا دغه نیکو اعمال ډیر ثواب ورکړو لو كانوا يعلمون کاش چې دوی پوهیدل. واتبعوا او دوی تابعداري وکړه ما د هغه څه تتلو الشیاطین چې لستلو به شیطانانو علی ملک سلیمان په وخت بعد شاهد سلیمان علیه السلام کې وما کفر او کفر نو کړي سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین لکن شیطانانو کفروا کفر کړي يعلمون الناس چې خودو به خلق د سحر جادو وما انزل او هغه چې نازل کړل شو علی الملکین په دوه فرشتو باندې ببابل هاروت او ماروت په بابل ښار کې هاروت او ماروت باندې وما يعلمان او دې دواړو فرشتو باندې خودل من احد اجتا حتا تر دې پورې یقول چې دې دواړو فرشتو بو ته فرمایل انما نحن فتنه چې بشک مونږ فتنه یو مونږه سوز د لپاره ازمیخ یو فتنه ازمیخ ته ویل شي مونږ ازمیخ یو مونږ امتحان یو تاسو د لپاره فلا تکفر پس تم کافر کیږي یعنی په دې جادو سره ته کافر کیږي. فیتعلمون دوی بس د کول منهما د دې دواړو فرشتونه ما هغه جادو یفرقون چې دوی به تفریق راوستلو به په دې جادو سره بین المرء و زوجه په ما بین د سړی او د ښځې د هغه کې وما هم بالضارین او نو دوی ضرر رسون کی به په دې جادو سره من احد اچتا الا باذن الله مگر په حکم د الله سره ضرر به د حکم
په الله سره رسو یعنی کو الله نه غوښتل دي ضرر نشو رسولي ويتعلمون او دوی بس دغه ما هغه يضرهم چې تکلیف به رسو ضرر به رسو دوی ته ولا ينفعهم او نفع به نه رسول دوی ته ولقد علموا په تحقیق سره دوی په لمن اشتراه چا چې واغستو دا جادو ما له نشته د هغه د لپاره په آخرت په آخرت کې من خلاق سه حصہ صبرخه په جنت کې د اس نشته ده آخرت نه مراد د جنت ده ولا بئس او ډیر بد ما هغه سیز شرو چې دوی خرج کړل به د دې جادو په بدله کې انفسهم خپل ځانونه لو كانوا يعلمون کاش دوی پوهېدلې ولو انهم امنوا کجر دوی ایمان راوړی واتقوا پرهیزګاري کړې وې لمثوبة نخامخا ثواب من عند الله دا الله د طرف نه خیر ډیر بهتر لو كانوا يعلمون کاش دوی پوهېدلې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين زمون رازش الله زمون له واړه ټول ګناهونه معاف کړي الله څومره غلطي کوتاهي د درس کې زمون راغلي مونږ ته معاف کړي الله مونږ ټول د صحیح د ټیک ټیک د ترجمه او تفسیر کولو توفیق او طاقت راکړي الله مونږ ټول د قرآن فهم د قرآن فهم راکړي مونږ ټول ته په قرآن باندې عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین په ټول مسلمانانو باندې ورحمېږي الله مونږ ټول سره د رحم او د کرم او د احسان معامله او فرمایي الہ العالمین فلسطین مجاهدین سره الہ العالمین موقع باندې خپل مدد او نصرت او فرمایي الہ العالمین د مالونو د جانونو د عزتونو حفاظت وکړي الہ العالمین اسرائیل تباہ او برباد کی الہ العالمین د خپل قهر او د غضب په سپېړه باندې ووهي الہ العالمین کومه خوره باندې چې مجاهدین اړم دي الله قدم په قدم سره خپل مدد او نصرت او فرمای د مجاهدینو د مالونو د جانونو د عزتونو د کورونو حفاظت او فرمای الہ العالمین په کومه خوره چې مسلمانانو باندې ظلم کیږي الله پاک د کفارو په پنجه کې دي الہ العالمین په خپل قدرت او طاقت سره د کفارو د پنجه د غلامین هغوی آزاد کی الہ العالمین مسلمانانو ته فتح او کامیابی ورکي خصوصا الہ العالمین د مجاهدینو سره کم چې د اسرائیل خلاف اړم دي ته فتح او کامیابی ورکي الہ العالمین د حکمرانانو کې مغیرت پیدا کی الہ العالمین ټول مسلمانان خپل کې متفق او متحد کی الہ العالمین ټول مسلمانانو ته الہ العالمین د کامیابو د خوشالو د عزتونو ژوند دنیا آخرت کې ورکي دنیا آخرت کې مونږ ټول د بی عزتۍ د بی پردګۍ د شرم او د بی حیا ژوندۍ نه بچ اوساتې خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کې په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ د ټولو مسلمانانو دا کلمه چالو کې چې لا اله الا الله محمد رسول امين